أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قرآن و حدیث کے چې د مسلمانانو د مؤمنانو کوم صفات ذکر شوي دي نو یو صفت پای کې دا دی چې په دوی کې به توکل فروتي. هر خبره کې به د هغوی توکل او بروسه په الله تعالی باندې د خپلو کوششونو نتیجې او د خپلو واقعاتو فیصلې به الله رب العزت ته سپاري. خفګانونه او پریشانه کېږي او په هغې باندې نه. نو څومره چې توکل دین کې ډېر اهم څیز دی او د یو مؤمن دپاره توکل خپلول ضروري دي. نو په کار دا چې موږ د توکل نه خبر شو، د هغې معنا وپېژنو چې توکل څه ته ویلی کېږي او توکل په دین کې اهمیت څه دی. قرآن کې د انبیاء تذکره ملاویږي. الله رب العزت انبیاء ته او د هغې په واسطه باندې ټولو مؤمنانو ته دا حکم کړی چې تاسو خپل ځان کې توکل پیدا کړئ. لکه الله رب العزت پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې کله جنگ یا څه بل څه ضروري کار تاسو ته رامخې ته شي نو مشوره پې وکړو، بیا په الله رب العزت باندې توکل وکړه. بل دې کې فرمایي که چېرته د دشمن سره صلح یا معاهده کې نو په الله باندې توکل وکړه او صلح او معاهده ورسره وکړه. بل مقام کې فرمایي که د دین دعوت او تبلیغ کې نو هم په الله رب العزت باندې بروسه او توکل وکړه. توکل څه ته ویلی کېږي؟ عامه ترجمه پښتو کې د هغې په بروسه سره کېږي، اعتماد سره کېږي. او شفیق بلخي رحمت الله علیه د توکل مطلب دا بیانې تمانیت القلب من وعود الله عز وجل چې الله رب العزت انسان سره کومې وعدې کړي دي په هغه وعدو باندې د سړي په زړه کې اطمینان حاصل شي، په هغې باندې سړی مطمئني. دې ته توکل ویلی کېږي. احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي تفویض امر الله تفویض الامر الى الله جل ثناؤه والثقة به. کارونه ټول الله رب العزت ته سپارل او په الله رب العزت باندې کامل اعتماد لرل دې ته بروسه او توکل ویلی کېږي. او بشر حافظ رحمت الله علیه فرمایي هو الرضا بالمقدور چې یو سړی په تقدیر باندې راضي دې ته توکل ویلی کېږي. او بعضو د هغې تعریف کړی هو التعلق بالله فی کل حال. هر حالت کې چې په انسان باندې کم حال هم راشي، کم حالت هم پې راشي، په هغه ټولو حالاتو کې انسان خپل تعلق د الله رب العزت سره مضبوط او درست ساتي، دې ته توکل ویلی کېږي. او بعض حضرات د توکل معنی دا کوي چې انسان خپل زړه
د الله نه ما سوا د مخلوق نه راکټ کی او د خپل زړه د الله رب العزت سره وتړي دي ته توکل ویلې کیږي. نو څومره هم تعریفونه چې د توکل شوي د ټولو نه دا دوه خبرې راوځي. یو دا چې انسان تعلق د الله رب العزت سره مضبوطي او د الله رب العزت نه علاوه بل چا نه امید وغیره نه لري او الله چې څه لیکلي هغه به راسره کېږي دې ته توکل ویلې کېږي. عام طور باندې زمونږ په ذهن کې د توکل مفهوم جدا دی. زمونږ خیال دا دی چې توکل دې ته ویلې کېږي چې سړی اسباب پرېږدي. نو اسباب پرېښودل دې ته توکل نه ویلې کېږي، بلکې توکل دې ته ویلې کېږي چې سړی اسباب استعمال کی او د هغې نه پس په الله رب العزت باندې توکل وکړي. لکه د حج دپاره د عمرې دپاره سړی ځي نو پاسپورټ به ساز کې ټکټ به راواخلي او د هغې نه پس به وی چې الله رب العزت به مې رسوي. دا نه ده چې سړی وایي پاسپورټ نه جوړوم، شناختی کارت نه جوړوم، داخله نه کوم او په الله مې اعتماد دی الله به مې بوځي. نو اسباب به اختیارې د هغې نه پس به په الله رب العزت باندې توکل کې. دا نه چې ته وایې زه اسباب نه اختیاروم او زما په الله رب العزت باندې توکل دی، نو دا فاسد خیال دی. د یمن څخه خلک راغلي، عمر رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه وکړه ویل تاسو څوک یاست؟ هغوی ته ویل نحن متوکلین، موږ په الله باندې توکل کوونکي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل لا انتم متوکلین بل متأکلین، چې تاسو توکل کوونکي نه یاستئ بلکې تاسو خوراک کوونکي یاستئ. او بیا ورته وفرمیل چې اصل توکل دا دی چې انسان دانه راوالي په پټي کې وکري، محنت وکړي او د هغې نه پس بیا وایي چې اوس په الله مې توکل دی، الله رب العزت به دې نه غله او فصل راکوي. دانه چې ته پټی د شړ پروتي، غنم پکې نه شیندم، ټریکټر پکې نه کوم، بخار یې نه کوم او خپله به په دې کې غنم راوخیجو، خپله به ترېشل شي زما کور ته به راشي. دا د توکل خلاف خبره ده. د توکل دې ته ویلی کېږي چې انسان اسباب اختیار کړي او د هغې نه پس په الله رب العزت باندې توکل وکړي. لکه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو انکم توکلتم علی الله عز وجل حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر، چې که چېرته تاسو په الله رب العزت باندې داسې توکل وکړئ چې څرنګې د هغه د توکل حق دی، نو الله رب العزت به تاسو له لکه د مارغانو په شانتې رزق درکوي چې سحر خالی ججوري پاسي او مازدیګر چې راځي ججوري ډکي. دا اوس توکل دی. لیکن دلته د دې مطلب دا نه دی. الله رب العزت فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو د مارغانو په شانتې توکل. د مارغانو توکل هغه دا نه دی چې مارغان دا وایي چې بس په دې جاله کې کېنو تیاره به راځي زه به یې خورم، بلکې مارغان څه کوي؟ والوځي، کوشش وکړي، جاله پرېږدي، منډې تړلې ووایي، د هغې نه پس د هغوی ججوره ډکه شي. نو دغه رنګې ته به خپل محنت کې خپله منډه تړله به وهې او د هغې نه پس به الله رب العزت باندې توکل او بروسه ساتي. اوس که ته منډه تړله او محنت پرېږدې دې ته بیا سست انسان ویلی کېږي، ناراض طور ته ویلی کېږي. او که د ده دا خیال چې دې ته توکل ویلی کېږي نو دا بالکل د دین په احکاماتو پسې خندا کوي او د توکل مطلب هغه غلط په ذهن کې اخیستی دی. لکه علما کرام فرمایي چې توکل دې ته ویلی کېږي چې د انسان بروسه په الله تعالی باندې کوونکی ذات الله تعالی دی. نو ځکه د شریعت حکم دا دی چې په تا باندې بیماري راله ته به لاړ شې ډاکټر نه به علاج وکړي او د ډاکټر نه چې کله علاج وکړي دا اسباب دي، دا اسباب به خپل کې د هغې نه پس به بیا دا وی چې په دې دوایو کې شفا اچوونکي الله رب العزت دی. دا نه چې ته په کور باندې کښېنې ډاکټر له نه ځم الله به مې روغوي، زما په الله تعالی توکل دی. لکه څرنګه چې یو سړی بچی غواړي او وایي چې زما په الله تعالی باندې بروسه ده، اولاد به راکوي واده نه کوي، نو تاسو وایئ چې د هغه اولاد به ورته میلاو شي؟ هېڅ چېرته نشي میلاوېدی. د هغې دپاره به اسباب خپلې واده به کې، د واده نه پس به تا ته اولاد میلاویږي. نو بزرگان
د توکل د خپلولو ډېر زیات تاکید راوړي چې تاسو خپل منځ کې توکل پیدا کړئ. ځکه ابو حازم رحمت الله علیه فرمایي د توکل متعلق چې دنیا کې دوه څیزونه دي، یا تاسو داسې ویلی شئ چې دنیا دوو څیزونو نوم دی. یو هغه څه چې زما دپاره لیکلي شوي دي او یو هغه څه چې د بل دپاره لیکلي شوي دي. بس ټوله دنیا دا دوه څیزونه دي. څه چې زما دپاره لیکلي شوي دي، کم رزق او کم نړۍ کم اوبه چې زما دپاره لیکلي شوي د بل پلار هم نشي څکلی، او کم چې د بل دپاره لیکلي شوي دي نو هېڅکله زه خپلې خولې له راوړی نشم. بس دا سوچ چې انسانو کې د هغې نه پس دا فضول منډې تړلې او دا هیرسونه او لالچ او دا هر څه به ختم شي. چې کومه نوړی الله رب العزت د کم انسان دپاره لیکلي هغه نوړی هغه انسان هغه دی کې وررسي، او کومه نوړی چې د انسان دپاره لیکلي شوي نه وي نو حالت د زنګدم کې هغه نوړی د هغه د خولې نه راوځي. نو موږ یو مشر دی عبدالحمید حاجي صاحب موږ سره سبق کې دی ریټایر سیچو دی، هغه یو قصه بیانوله د 88 کې د پیښور په هوټل کې لومړی دماکه شوې وه نمک منډۍ سره. نو چې کله هغه دماکه وشوه نو په هغې کې هغه هوټل را پرېوتو. زموږ ډیوټي وه، موږ لاړو، هغه سیمټ میمټ برګې مرګې ډاګې ماګې مو چتولې. نو په دې حالت کې یو هوټل کې یو ناست کس پکې راښکاره شو چې خوراک ته ناست دی، او ویل چې موږ څنګه د هغه نه لرګي هر څه اوچت کړل، د هغه په خولې کې یو قپ و، هغه قپ د خولې نه راوغورځو او بیا د هغې نه پس ساه ورکړه لاړې. نو دا چې څومره مې ایسار شو څه ته ایسار شو، د هغه یو نوړۍ ته ایسار شو چې دا نوړۍ د ده په خوله کې وه، خولې کې پرته وه، لیکن د دې تېرېدل د ده دپاره لیکلی شوی نه و. نو چې هغه نوړۍ څنګه را پرېوته د هغه نه ساه لاړه. ځکه خو بزرګان وایي چې څو پورې ستا ساه، ستا قدم، ستا اوبه او دانه لیکلي شوي هغه وخته پورې به تاله مرګ نه راځي. کله کله داسې کېږي یو سړی ډېر په مینه باندې یو شیز بازار کې راوالي او خیال یې دی چې یاره دا زه خورم، هغه په لاره کې یا کور کې د بل چا نصیب لیکلی شوي هغه ته لاړ شي، د لورې ځای نه یو شیز انسان راواخلي او هغې کې لیکلی شوی د بل چا رزق بل ته به هغه راورسېږي. یو عالم لیکي ایران تقریبا ایران طرف ته واقعه ده چې دې ملک ته زه د یو کار دپاره راولېږلی شوم، او مال چې په هغه زمانه کې که د سعودي نه د انګریزانو طرف ته یو ملک و، د یو کار دپاره زما تشکیل وشو او ما ته چې ویل چې هلته خوراک حلال نه میلاوېږي، نو ما ځان سره خپل چرګ په ړونګه کې سور کو ځان سره مې واخیسته. چې کله زه لاړم په رپورټ کو شو، ما ته ویل چې هغه کار شوی دی او ستا ضرورت نشته دی. نو هغه ډونګه هغلته ما یو بل سړي ته ورکړه چې دا واله ته وخوره، زه د کوم کار دپاره راغلی وم هغه نشته دی، زه واپس ځم، هسې م سور کړی چرګ دی، زه به ځان سره کور ته واپس څه راوړم، هغه نه مې ورکړو. کور ته چې رالم نو ما سوچ کو چې صرف د دې یو چرګ د رسولو دپاره الله رب العزت په ما ټیکټ وکړو او اسباب یې پیدا کړه، او هلته زه لاړم هغه چرګ مې ورکړو، واپس تش لاس خالي لاس رالم. دا الله رب العزت لیکلي و چې د دې سړي په لاس به دې سړي ته زه دا چرګ رسوم. ذوالفقار صاحب واقعه تاسو ته مخکې ما بیان کړی وه، ملګرو ته به یاد وي. سرګوده کې یو د سرګودې یو فوجي په کوټه کې ډیوټي وه، او سرګودې ته راته او بچو ته جامې مامې اچولې وې، یو ماشوم پکې د سوران غوندې کې و، نینې ورله اخیستې وه، هغه نینې به یې داسې بره ویشتې په خولې کې به یې کیچ کولې، یو نینه سپېږمې ته لاړه، او بیا چې ته ګوته ورزور کړه هغه نور هم بره لاړه، ګوتې ورزور کړه نور هم بره لاړه. نو ښځه ورته وویل چې دا ماشوم ډاکټر له بوځه، هغه وایي ټیکټ کینسل کېږي، لاول هغه اهم دی، دې څه به وروسته ګورو. چا ورته ویل چې قرآنۍ کوه؟ نو هغه ټیکټ هغوی مخکې کړه، د هغې نه پس چې کله هغه د سرګودې ځای کې واده هلته ورغلې، نو ویل د دې ماشوم دا پوزه تخریده، نو چې څنګه یې پرنجي وکړو، ویل دانه د پرنجي د زور سره پرېوته او په سور کارپېټ د میلمنو دپاره خور شو، په هغې 2-3 ټپه کول، او د هغې نه پس چې څنګه غاړې ته پرېوته یو چرګه ولاړه او هغه راله ویې خوړه. اوس د دې دانې لیکل شوي د دې چرګې دپاره، او دانه په کوم ځای کې وه؟ په کوټه کې وه، او د کوټې او د سرګودې څومره مزل دی، الله رب العزت په جاز کې هغې دپاره راورسول.
نو ځکه بشر حافظ رحمت الله علیه ابو حازم رحمت الله علیه فرمایي چې دنیا د دوو سیزونو نوم دی، یو هغه څه چې زما دپاره لیکلی شوي دی، یو هغه څه چې د بل دپاره لیکلی شوي. کم چې زما دپاره لیکلی شوي، کم نوړی، کم قب، کم دانه، کم لقمه چې زما دپاره لیکلی شوي د بلې رانه خولې ته اچولی نه شي، خوړی شي څوک. دانې دانې پې لکه ہے کانے والے کا نام. او کم چې د بل دپاره لیکلی شوي نو د بل په روزۍ کې هغه ته خپلې خولې له راوړی شي، هېڅ چرته یې راوړی نه شي. او ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د هغه مخکې یو سړی ناست و، شکایت وکړي یاره ویل بچي مې ډېر زیات ګڼ دي، مطلب یې دا و چې خوراک ورته رسولی نه شم. نو ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وویل چې ستا په اولادو کې د کم رزق په الله تعالی نه هغه ما کره ولېږه. مطلب څه؟ مطلب دا چې ته اولاد مې ګڼ دی، نو چې د کم اولاد رزق ته په الله تعالی باندې نه ورچې، ورته وایي چې زه یې ورکوم الله یې نه ورکوي، نو هغه ما کره ولېږه، زه به یې بیا ورکم. مطلب دا چې کوم انسان هم په دنیا کې پیدا کېږي هغه خپل رزق د خپل ځان سره راوړي. دا خو الله رب العزت پخوا به ویل دا لوریانې او دا بچي چې کوم دی د لوږې د یارې د وجې نه مړه کوئ مه چې تاسو وایئ چې یاره دا ګڼ شو نو دا به څه خوري. رزق ورکوونکی الله رب العزت دی، هر انسان ته روزي رسوونکی الله رب العزت دی. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. چې په ځمکه باندې کوم هم زنده سر ګرځېدونکی دی رزق څوک ورکوي؟ الله رب العزت ورکوي. نو ټولو خلکو د روزۍ ذمواري الله رب العزت اخیستې ده، بلکې د اولاد څه کې میلمه چې کوم راځي نو هغه خپل رزق د خپل ځان سره راوړي. د راوړو مطلب دا چې دا رزق یې د هغه دپاره لیکلی او شکر وکړه چې ستا کور ته راغلی او تا پې وخوړه، وګرنه دا قپې پې لیکلي او تا به ورپسې کور ته بیا وړلې. او عبدالله بن ادریس رحمت الله علیه فرمایي چې اعتماد څه ته ویلی کېږي یا د توکل په چا کول پکار دی؟ فرمایي چې اعتماد په هغه چا باندې کول پکار دی چې هغه همیشه پاتې کېدونکی ذات دی او هغه الله رب العزت دی. او د الله رب العزت نه علاوه چې څومره مخلوقات دي په هغې اعتماد نه دي کول پکار. وجه د هغې دا دی چې دوی دپاره فنا ده او دوی به خامخا یو ورځ فنا کېږي. نو توکل چې کوم سړی خپل کي د الله مینه ورسره راځي، الله تعالی د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د هغه ګمان نه او د دین یو اهم صفات په هغه کې راژوندی کېږي. او زموږ دین د توکل د واقعاتو نه ډک دی. تاسو قصه اورېدلې ده؟ الله رب العزت چې کله ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې ته هاجره علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بوزو په مکه کې دیره که. نو دا مکه چې تاسو وینئ چې د ګړۍ دا غټ بلډینګ پکې دی او صرف په دې سپوږمۍ په دې نیمه غاړه کې 4 کمرې دي او د دې دا یو ستن چې کومه ده نو دا په ټریلو کې راوړې وه. دا تاسو چې دا اوس کوم د ګړۍ دا بلډینګ او دا عمارتونه دي نو دا اوس داسې دي. د نن نه په 100 کالو مخکې دلته صرف غرونه وو او د خانه کعبې کوم زاړه بنیادونه چې وو هغه په طوفان نوح کې وران شوي وو، هېڅ څیز پای کې پاتې نه وو. انسانان به هم دلته اوسېدل، نه ځناور به هم نه اوسېدل، وجه څه اوبه نه وې. نو په هغه وخت کې دوی ته حکم وشو چې تاسو لاړ شئ هلته دیره شئ. او کله چې دوی کېنول نو ابراهیم علیه السلام لږې غونته کې اوبه یو څو کجورې ورکړې. او چې کله د ابراهیم علیه السلام روان شو نو دا بیبي ورپسې اواز کوي چې دلته موږ ته چا ته پرېږدي؟ لکه بیخي ځنګل تا حد نظر شینکې نشته دی، انسان نشته دی، مارغه نشته دی، اوبه نشته دی او هلته ته موږ پرېږدي صرف تور غرونه دی، چا ته هم پرېږدي؟ نو ابراهیم علیه السلام جواب ورنکړو. بیا آواز وکړو چې بیا جواب ورنکړو نو بیبي ته پته ولګېده. ورته وایي ته موږ د الله په حکم پرېږدي؟ هغوی ورته ویل او د الله په حکم دې پرېږده. ویل بیا به الله رب العزت موږ ضایع کوي نه، دې ته اوس توکل ویلی کېږي. نو الله رب العزت څه وکړل چې د ماشوم د خپو د لتو نه د خپوړو نه الله رب العزت اوبه راوکاږلې. اوبه یې کومې اوبه راوکاږلې چې د دنیا هېڅ یو نعمت هغې ته رسېدی نه شي. د اوبو لالچ، د زمزم اوبو لالچ که تاسو ولیدئ حیران به شئ چې په دې ایرپورټ کې دا سرکاري عمله چې کوم ده دا بوتل یې ته غورځوي او دا خلک بیا ورمنډې کوي، بیا یې رالي، بیا یې ته غورځوي او بیا رامنډ. په تولیاګانو کې، په احرامونو کې، په جامو کې دننه پټ پټ تاووي، روشن ټیپ ته تاو کي او راوړي. ولې؟ د زمزم اوبه دي.
پنځم کال تقریبا زمونږ د عمرې کېږي پنځم شپږم شروع دی پنځم به یې تقریبا څلورم پنځم او هغه وخت کې چې کومې اوبه ما ځان سره خپلې راوړې په هغې کې اوس هم لږې شته دی پاتې دي 4-5 کالو شو په ټپکه کې باندې پرتې دي سره نسخه کېږي او چې لږه کور کې بیماري درد مرد راشي په هغې باندې سکلم کوي او د هغې راښکلم کوي نو الله رب العزت باندې توکل او بروسه وکړه الله رب العزت ورله څومره لوی نعمت ورکړو موسی علیه السلام مور الله رب العزت ورته وایي چې کله ته په دې خپل زوی باندې ویرېږي ویل سمندر ته یې ور واړتوه کله چې مور په زوی باندې ویرېږي نو څه وکړي سینې ته یې راجوخ کړي ځان سره پلو پې ور واچي غیږ کې یې ونیسي او دلته ورته څه وایي دریاب ته یې وروله نو په الله بروسه و دریاب ته ورویشت نو الله ورته وښودل چې هغه فرعون چې د موسی علیه السلام د یرې نه په زرګونو خلک وجلي وو الله رب العزت د همغې فرعون بنګلې ته راوستو د هغه په بنګله کې غټ کو او صرف غټ یې نه کو بلکې حقه مور به ورتله سینه به یې ورکول او د سینې د ورکولو پیسې به هم د فرعون نه اخیستې په الله یې توکل او بروسه وه نو چې په الله رب العزت باندې توکل او بروسه کې الله رب العزت بیا د هغې بدلم په داسې طریقه باندې ورکوي موسی علیه السلام واقعي ته وګورئ شاته ورپسې د فرعون لښکر دی او مخې ته غټ دریاب د بحر قلزم بیږي دریای نیل دی بهیږي او هغه شاته د فرعون لښکر ولاړ دی او مخې ته چې کوم دی سمندر دی قوم وایي موسی علیه السلام ته څه به کوو تا خو موږ هلاکت ته وغورځولو شاته دشمن ولاړ دی او مخې ته سمندر دی نو موسی علیه السلام په خپل رب باندې توکل او بروسه وه سمندر ورله لارې ورکړي او څنګه لارې ورکړې 12 لارې ورکړې او داسې لارې ورکړې چې هغه اوبه الله رب العزت ودرولې او چونکې واوره وه صفا شیشه ترې ساده شوه نو چې کوم قطار به روانو خوا کې هغه بل قطار په اوبو کې دننه به ورسره ښکارېده حالانکې د اوبو کار ډوبول دی لیکن الله رب العزت په اوبو کې هغوی له لار ورکړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق سره د هجرت دپاره چې کله ووتو او قریشو ته پته ولګېده چې دوی خو هجرت دپاره ووتل مدینې ته ځي نو اعلان یې وکړو که چا مړ او جندي په هر حالت کې موږ له راوستل 100 اوښان به ورکوو او 100 اوښان هغه وخت کې داسې ولګه چې سړی نن اواز وکړي چې 100 اکسلای به ورکوو نو د 100 اکسلانو دپاره تاسو سوچ وکړئ څومره خلک به روانېږي نو په هغه وخت کې په سلونو خلک روان شو چا ویل چې ژوندي به یې راولو او چا ویل چې مړه به یې راولو سراقه ابن مالک ابن جعشم چې کوم دی هغه پیغمبر علیه السلام خواله راورسېده بلکې د دې نه مخکې د غار حرا واقع ته وګورئ چې کله دوی غار ثور هجرت دپاره تلل او غار ثور ته رالل او دشمنان په تلاش کې دي نو دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي چې موږ په داسې حالت کې وو چې که چېرته دا زموږ د پاسه ولړو غار چونکې داسې ښکته وو لکه خپو ته که دوی کتلی وی خپلو خپو ته نو موږ به په دې غار کې ورته ښکاره شوی لیکن توکل په الله رب العزت باندې و الله رب العزت داسې اسباب پیدا کړل چې د هغوی ذهن دی غارې ثور طرف ته د سره لا نړی جالکې پې رالی او کوتره پې کېناسته او بیا چې کله هجرت دپاره ووتل او بیا اعلان وشو په هغې کې سراقه ابن مالک ورسېده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک راځي فرمایي چې ما داسې شاته کتل چې اوس به راورسي د پیغمبر علیه السلام په خپل رب باندې دومره توکل تلاوت یې کو چې د سره یې شاته اړونه کتل لکه سړي ته پته لګي دشمن راپسې نو سړی شاته ګوري که نه لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا هم داسې کتل پیغمبر علیه السلام مخ قدر یې ور وانړو په الله رب العزت باندې بروسه او توکل چې خپل رب به ما بچ کوي دې ته اعتماد ویلی کېږي توکل او بروسه ویلی کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگ احد او حنین کې صحابه کرامو ته جنگ احد کې عرضي غونته کې شکست هم ملاو شو او د هغې نه صحابه کرام داسې لږ د پیغمبر علیه السلام نه اخوا شوي مو نو په دغه حالات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم میدان نه دی پرېښی په همقه
میدان کارزار چې ورته ویل کېږي کوم چې د جنگ مقام دی پیغمبر علیه السلام د سر هم پرېښی نو په خپل ځای باندې ولاړ په الله رب العزت باندې بروسه وه توکل په خپل رب باندې وو نو اعتماد توکل او بروسه دا په الله رب العزت باندې ساتي او د توکل او د اعتماد او د بروسې مطلب دا نه دی چې ته اسباب نه خپلې اسباب به خپلې د اسباب د خپلولو نه پس به معامله الله رب العزت ته سپاري او د اسباب اختیارول دام د دین حکم دی نو دغه اعتماد توکل او بروسه مسلمانانو له خپلول پکار دي چې دا د دین د اهمو صفاتو نه یو صفت دی او د هغې حکم او تاکید راغلی دی او دا اعتماد او بروسه مسلمانانو پریښې ده او د الله رب العزت په مقابله کې د نورو خلکو نه امیدونه ساتو د نورو خلکو نه تمې ساتو او دغه امیدونه او تمې چې بیا د یو بل ماتې شي نو د هغې په وجه باندې بیا نفرت راځي بیا کینه پیدا کېږي بیا بغض پیدا کېږي بیا حسد پیدا کېږي لکه آسان مثال یو سړي له پکار ده چې د الله رب العزت نه علاوه د هېڅ چا نه تمه امید نه کوي توکل په الله رب العزت باندې لیکن اوس تا یو سړی یو رشته دار سعودي ته لاړ او تا ته د ویزې تمه وکړو بیا درله ویزه ونه کړه دشمني به راځي که نه به راځي حالانکې تا ورته ویلي مې تمه دې صرف کړې وه تا دې د یو شیز تمه کړې وه هغه بل درکړي تا دې د دروند شیز تمه کړې وه هغه سپک شیز درکړي نو په دې باندې بیا د خلکو تعلقات ورانېږي که نه ورانېږي د په ودونو کې چې دا یو څه بل څه موته وړو دا موږ د بدل په نیت باندې وړو مال یې د 100 روپو سیره کړی و د 100 به ورله کوم د 1.5 سلو کړی و د 1.5 سلو به کوم ډبې راوړو ډبې به وړم که شکرۍ راوړې وې شکرۍ به مې ورله وړې دا ټول په بدل باندې کېږي بدل ځکه دی که د هغې نه یې کم درکړو نو بیا پې سړی خفه کېږي که نه خفه کېږي ما ورسره څه کړو ما سره یې څه وکړو نظامونه ته چې سړی ویلې دا مه کوئ ګناه ده پکې وایي موږ یې د ګناه په نیت باندې نه کوو او چې کله بیا دوی مبارکي وکړي او د هغه طرف نه مبارکي کړي او کم راشي نو بیا پې تندي پړسولي ولې پې پړسولي ما ورله ډېر کړو ما له یې کم وکړو نو خبره بدل ته واوښته که وانه وښته چې بدل ته دې واوړېده سود دی ځکه خو نیوتي ته حرام ویلی شوي تمې ته د ډېر کوله او ملاو لږ شو نو په انسان باندې په ژوند کې هر قسمه حالات راځي ټول عمري خلک خوشحاله هم دي او ټول عمري خلک په جړا هم دي کله خاندئ کله جړئ کله راحتي کله تکلیفي کله صحتي کله بیماري کله مالداري کله تنګي نو په هر حالت کې الله رب العزت یرول نه دي پکار او دویم نمبر الله رب العزت باندې چې د انسان کم بروسه او اعتماد پکار دی هغه بروسه او اعتماد هم پرېښودل نه دي پکار ډېر داسې خلک دي لږ څه ورځې دعاګانې وغواړي چې پوره نه شي زما نه قبلېږي او بیا د ناامیدۍ خبرې شروع کړي لږ غونده کې علاج وکړي صحیح نه شي نو بیا په خولې باندې کفریه الفاظ راځي بیا کفریه الفاظ په خولې باندې راولي بیا ګډې وډې وایي نو په دې باندې سړی د ایمان نه خلاصېږي په دې باندې سړی د دین نه وځي د مسلمانۍ کم نوم چې په هغه باندې ږدلی شوي هغه د هغه نه وځي نو په انسان باندې په دنیا کې هر قسمه حالات راځي نو په هر حالت کې پکار دا چې د انسان په خپل رب باندې توکل او اعتماد او بروسه هغه مضبوطې دعا وکړي چې څومره الله رب د عمل کولو توفیق را نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورت سیرت زمونږ کې راولي څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله ورکړي ډاکټر صاحب بیمار دی دعا ورته وکړي بابو صاحب بیمار دی دعا ورته وکړي الله رب عزت صحت نصیب کړي نور زمونږ څومره پېژنګلو دي ناشنا خلک دي کورونو کې د هسپتالونو کې دي الله خپلې لاړې دارو کړي څومره مردګان اسلام دي الله کامل مغفرت نصیب کړي د چا څه قسمه شرعي حاجتونه مرادونه دي کوم ملګرو دعاګانو دپاره درخواستونه کړي دي د چا په زړونو کې دي موږ ته را رسېدلي نه دي یا الله د ټولو د سینو د رازونو ته واقفې څومره د دې خلکو شرعي حاجتونه مرادونه خپلو خزانو نه پوره کړي د بیمارانو د مسافرو حفاظت وکړي اخلاص تقوا لله ته نصیب کړي د آخرت فکر درد زموږ په زړه کې واچوي او آخره خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله